بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعتنا مساجد دا په مخ د ځمکه باندې د الله کورونه دي او د بیت الله شاخونه دي. د جمعات د آبادولو ډیر زیات فضایل په احادیث مبارکو کې او په قرآن کریم کې راغلي دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاداتو کې فرمایي چې احب البلاد الی الله مساجدها. الله جل شانه ته د ټولو نه خوښ ځایونه هغه جماعتونه دي. لہذا د جماعت آبادول دا د مؤمن او د مسلمان ډیوټي ده، ذمہ داری ده او د مؤمن شان دی. ځکه چې مؤمن دی به عبادت کوي او دا د مؤمن د پاره عبادت خانه ده، د عبادت او د الله د رضا کولو ځای دی. نو جماعت آبادول په دوه قسمه دي، یو په عبادت سره او بل په عمارت سره. په عمارت سره هم جماعت آبادول او په عبادت سره آبادول دا دواړه د مؤمن مسلمان کار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ارشاداتو کې راځي: من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. څوک چې د الله د پاره جماعت جوړ کی، الله جل شانه بدله په آخرت کې په جنت کې یو بهترین کور او محل او بنگله دا تیار کی. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدل چې څوک جماعت جوړ کی چې په هغې کې د الله نوم اخیستی شي، ذکر عبادت پکې کیږي، الله جل شانه به دغه کس له په آخرت کې یو غټ محل چې کوم دی دا تیار کی. دغه رنګ ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، وی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې څوک سحر او ماښام جمعات ته ځي نو الله جل جلاله د ملمستیا کوي. هر څو پیری چې ځي نو هره پیره الله جل شانه د ملمستیا او مهمان نوازی کوي. لہذا جمعاتونه او مساجد دا جوړول او آبادول ډیر زیات د فضیلت ذریعہ ده.